عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا خلیفه عادل تیر شوی دی او د پیشنګوی پیغمبر اسلام په حدیث کې کړی و دا چې کله وفات کېدو نو د یو لس زامنو او د سره چې وفات کېدو ډېر لږ سما دولت د سره یو څو دینارونه ورسره حالانکې دنه مخکې چې د بني امیه کوم خلفا تیر شوي دي هغوی د خپل بچو دپاره 25 لاک درهم هغه سرمایه او دولت پرې ښودلی دی خو چې دی کله وفات کېده د ده بچو د ملنګۍ په حالت کې و دو خپل بچو ته وایي چې بچو ما سره 2 لارې وي یو خو دا ده چې ما د حرامو لارې اختیار کړې وې ستاسو دنیا مې خسته کړې وې خپل آخرت مې تباه کړی دی او دېمه لار ما سره دا وه چې ما خپل آخرت بچ کړی وې او ستاسو د حرامو نه مې بچ کړی وې او خپل آخرت مې بچ کړی وې خو ما دغه دېمه لاره اختیار کا نن خو به تاسو ته افسوس وي په ما باندې چې زموږ د پلار مونږ د څه ونه کړل په لیکن زما د الله تعالی د رحمت توفیق دی وهو یتولى الصالحین هغه د نیکانو حفاظت کوونکی دی تاسو به الله تعالی نه خرابوي بیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه وفات شو او هغه چې وفات کېده وصیت وفات نه مخکې وصیت وکړو چې تاسو کله ما په قبر کې کېدی بل زما مخ وګورئ دا څنګه دی نو د ده نه مخکې چې د بني امیه کوم بادشاهان وفات شوي وو هغه چې کله په قبر کې کېښودلی شو د هغه یې مخونه به تور شوي وو د هغه یې مخ په د قبرې نه اورېدلی و د هغه یو بادشاه خو د قبر د دننه کېدو نه مخکې عذاب قبر پرې شروع شو او د هغه لاش په خوځېدو شو زامنو ته ویل زموږ پلار ژوندی دی هغه ورته ویل زه دې دننه کوي عذاب قبر د وخت نه مخکې شروع شو بیا چې کله ډېر خفېدو د ده د وفات او د ده تدفین وخت راغی یو کاغذ د ده په دغه باندې کفن باندې راغی هغې یو جمله لیکلې شوې وه برات من الله لعمر بن عبدالعزیز من النار دا د الله طرفه د براتنامه ده او د خلاصۍ یو اعلان دی د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دپاره د جهنم د اور نه بیا د دوی نه بعد د دوی زامن چې د پلار د مرګ په وخت فقراو الله تعالی به داسې وخت راوسته چې هغوی د علاقو ګورنرانو ګرځېدل بیا په د الله په لار کې هغه ډېر لوی مالونه خرج کړي دي او هغه شهزادګان د بني امیه چې د هغوی د خپل مخکیني بادشاهانو بې شماره دولتونه پرېښودلي وو هغوی بیا داسې وخت راغی چې هغوی د دمشق جامع مسجد په دروازه کې خیر غوښتی دی هغه شهزادګان هغوی به د خیر دپاره د دمشق په دروازه کې ولاړو او دا سوال به یې کولو چې ګوره دا د دمشق جامع مسجد دا خو زموږ نیکه عمر بن عبدالملک بن مروان جوړ کړی دی او لهذا موږ سره تعاون او مدد وکړي نو لهذا رزق دا د اسمان نه دی او هر انسان چې پیدا کېږي د پیدایش نه مخکې دی تر مرګه پورې د یو ورځ د یو لمحې تمام رزق د هغې تقدیر د دپاره وشي